لمبا شو چنارونا رجیږي سره ګلونا هر خواته دی لوخړې د بارودو یو بهیر دی زخمی زخمی کشمیر دی زخمی زخمی کشمیر دی. 14 اگست کال 1940 کې پاکستان ازادي ترلاسه کړه خو د کشمیری مسلمانانو د تقدیر فیصله انګریز سرکار په یو داسې بندوبست غوښتله کومه کې چې د کشمیری اولس د رائے احترام ساتل شوی وو او ځای اولس ته دا آپشن ورکړو چې که هغوی غواړي نو د پاکستان او بھارت دواړو کې د یو سره الحاق کولای شي. د تاریخ د پاڼو نه پته لګي چې هغه وخت لفظ د الحاق هغه ریاستونو لپاره استعمال شوی وو کوم چې شاهي ریاستونه وو. په دې اړه د سیاسياتو ماهر ډاکټر سید ثانی وایي چې هغه وخت لک تر لګا 1500 او 15 شاهي ریاستونو وجود لرلو او هغه ټول ریاستونو د بھارت او یا د پاکستان سره د الحاق کولو فیصله کړې و. په سیاسي توګه یا د پولیټیکل ساينس په جبه کې کزه تاسو یو منو الحاق د دې خبرې نوم دی چې یو علاقه یا یو کمیونټي یا یو معاشره کې خاص خلک اغا د خپل ځینی حقوق د حکومت په حواله حکومت ته حواله کول بیا د غوی په نگرانی کې خپل ژوند تیرول او خپل کم چې قومي پریزه ادا کول دي داغه د لاندې خپل کار خپل توجه خپل حقوق خپل ذمہدارانه پوره کول او غستل دا د سیاسي لغات په جبه کې د الحاق یو شکل دی. خو په کشمیر کې د ډوګرا راج مشر هری سنگ د الحاق د فیصلې د روح په ضد او د کشمیری اولس د رائے خلاف د بھارت سره لاس میلاو کو. کب منګه د شلمه صدۍ د جمهوریت اقدارو په حقایق باندې نظر واچو نو د هری سنگ د فیصله ټوټلی د عوامو د خواهشاتو خلاف و. داغه یو بنیادی وجه دا چې کوم کشمیر کې په 1947 کې وګورو نو الته 15% مسلمانانو او د دې نمخ کې هم یو فیصله د ازادۍ په نسبت شوی و چې په کوم صوبو کې د مسلمانانو اکثریت دی هغه په پاکستان سره شاملېږي په کوم صوبو کې چې د هندوانو اکثریت دی هغه هندستان سره شاملېږي دا هغه زره هغه کړی دا د کم ځنا چې د کشمیر ایشو جوړه شوی دا کشمیر د ظالمانو د ظلمونو یو تصویر دی. ډاکټر سعید وایي چې د کشمیر جغرافیایي اهمیت ډیر ګټور او داسې قوتونو په دې نظر لرلو کوم چې دغه خطې د اهمیت نه هم خبرو. هغه ویل چې د کشمیری اولس د رائے احترام نه کولو او د علاقائی طاقتونو د مفاداتو لوجه هم د کشمیر د کشالې د حل په لار کې خندان جوړ کړل. د دې لوکیشن په داسې انداز باندې دی چې دی به خامخا انټرنیشنل کمیونټي یا سټریټیجیک ډیپت یا زبدا تاسو چې انټرنیشنل پالیټکس کې چې کوم رول ادا کېدو والده یا ادا کوي نو کشمیر کې به دا مسله خامخا راتله ځکه چې په دې کې د میجر پاور خصوصا ریجنل پاور خپل انټرستو د کشمیر نه مسله هم په دې وجه سازش ولا چې دا د کشمیریانو د خواهشاتو مطابق د دې الحاق ونه کړی شو. پاکستان او بھارت روایتي حریف ګڼل شي او د دوی ترمنځ چې کومه د تاو تریخوالي اصل وجه ګرځولې شي نو هغه د کشمیر کشاله ده. په دې اړه ډاکټر سعید وایي چې د دې مسلې لوجه وخت په وخت د پاکستان او بھارت ترمنځ جنگونه هم شوي دي او اوس هم اکثره وختونو کې د پاکستان او بھارت په پوله د اړي غړي حالات دوام لري. په دې تعلقاتو کې په دې اوه د هایانو کې کومنګ وګورو کم جنگونه چې شوي دي نو هغه کې بنیادی درې جنگونه په کشمیر باندې شوي دي لکه زه تاسو د 1947-48 جنگ یاد کوم زه تاسو سره د 1965 جنگ یاد کوم زه تاسو ته بیا د دې صدۍ په اخیری کال کې د شلمې صدۍ په اخیری کال کې څه چې موږ 1999 کارګل وار وایو یا کارګل اپیسوډ وایو دا هم د هندستان او د پاکستان په منځ کې چې شوی دی نو هغه هم د هغې سنټرل پوینټ چې کم دی نو مرکزی نقطه هغه بیا هم کشمیر ده. ډاکټر سعید ویل چې په کشمیر د بھارت د زورګیرۍ له امله د هغه ځای د اولس بشري حقوقونه د خپو لاندې کیږي. کشمیر د ظالمانو د ظلمونو یو تصویر دی. تاسو په د کشمیریانو خزو ژوند ته وګورئ څومره خلک دي چې د هغې بې حرمتي کیږي
څومره خلک دی چې هغه یتیمانان شو، څومره ښځې دي چې هغه کونډې شولې، څومره خلک دی چې د هغې استحصال کیږي یا په لټګن پترو باندې هغې ټارګټ کلینګ کیږي، هغه ټارګټ کوي، ټارچر کیږي. ډاکټر سعید دا خبره په ګوته کړه چې بھارت نه یوازې دا چې د کشمیری ولس د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي کوي، بلکې د هندستان د زورګیرۍ له امله د کنټرول لاین دواړو غاړو ته د اوسیدونکو خلکو حقونه هم متاثر کیږي. په کم وخت کې چې د تعلیم ضرورت دی، په کم وخت کې چې د صحت ضرورت دی، د ښه ژوند ضرورت دی، هلته خلک چې کم دی بغیر د دوایانو، بغیر د تعلیمه، بغیر د انساني حقوق نه، بغیر د بنیادی حقوق نه د هغوی زندگی ختمیږي، پامال کیږي، استحصال شروع دی. دا خو د کشمیر په اړه باندې یو خبره ده، خو د دې کشمیر ایشو د وجې نه چارپیرچرل کې کم چې نور ملکونه دي او هغه که د هندوستان په طرف خلک دی او که د پاکستان په طرف خلک دی، د دې ایشو د وجې نه د هندوستانیانو هم او د پاکستانیانو حقوق هم پامال کیږي. یو قسم د تربګنی ده د دواړو ملکونو په منځ کې، یو د ټینشن انوایرمنټ دی. د پیښور مقامی صحافي امیر عالم وویل چې ترڅو کشمیری ولستا د خپل رای حق نوي ورکړی شوی نو د ظلم زور دا لړۍ به همدغه شان دوامدار وي. د ظلم شپه ختمیږي سحر پراخه، یعنی که الته ترسو پورې بھارتی فوج ناسته هغه الته په خلکو باندې ظلم زیاته کوي او د هغې په نتیجه کې بیا الته یو کټپوتلی ټایپ حکومت هم راشي چې د هغې کنټرول د بھارت په لاسو کې وي. نو دا د دې مسلې حل نه دی. هلته هم همدغسې مړي کېږي، خلک په وژلې کېږي، د ازادۍ لپاره چې کم خلک اواز اوچتوي د هغوی سره به ظلمونه کېږي. زخمی زخمی کشمیر دی، زخمی زخمی کشمیر دی. لمبا شو چنارونه. ډاکټر سعید زیاته کړه چې د کشمیر د مسلې نه حل کېدل به د نړۍ د نورو کمزوري قامونو لپاره یو بدرنګه مثال وګرځي. زه دا یو خبره وکم چې لکه څومره وخت د کشمیر سایډ باندې وشو، د کشمیر ایشو وشو، نو که دا مسله حل نشوله د نړۍ په نورو ګوټونو کې هم د دې ایشو د وجې نه خلک راپاسي او د نورو ملکونو استحصالي کوي. خاور دا ویر زړګیا زما کشمیر زړګیا، زما کشمیر زړګیا، زما کشمیر زړګیا، زما کشمیر زړګیا. ربي آزاد کا، ربي آزاد کا. د کشمیر کشاله سرنګ د ملګرو ملتونو فورم ته لاړه او بیا څه قسمه قراردادونه پاش شو. په دې حق لا ډاکټر اشفاق الرحمن وویل چې کله د کشمیر د ازادۍ لپاره په کال 1948 کې جنگ اونخته نو د یری ښکار بھارت ملګرو ملتونو ته منډه کړه او د جنگ بندۍ خواصې وکړو. نو ای په خپل لاړه اقوام متحده ته، اقوام متحده کې چې کم قراردادونه پاس شو هغه ټایم جنگ بندي وشو، بیا قراردادونه پاس شو چې یره د کشمیر چې کم خلک دي، کم عوام دي، د هغې د رضامندۍ مطابق دی دلته کې چې مونږ ورته ریفرنډم ویلی شو یا استصواب رای یا رای شماري د خلکو چې ګینه د خلکو رای د معلومه کړی شي او د هغې مطابق د فیصله وکړي شي چې دی کم طرف ته فیصله کول غواړي چې شامل شي. خو ډاکټر سعید ثانی وایي چې د استصواب رای په اړه پاس شوی قرارداد تر دې دمه عملي نه کړی شو او دا پلیبسټ دومره پورې ایکسپلایټ شو یا ایگزیجریټ شو چې نن سبا د دې لپاره یو لفظ استعمالیږي چې پلیبسټ کونانډرم، یعنی دا یو خیالي دنیا شوله، د وخت د تیرولو د پاره یو ډېره ښه چغه شوله، خو د اویاو دهو د بعد په دې کې هیڅ قسمه مرکزي کردار ادا نه شو چې دا حل شي. وجه څه ده چې د کشمیر د مسلې په حق لا د ملګرو ملتونو په شوي قراردادونو باندې عمل د ځنډ ښکار شو. په دې اړه ډاکټر اشفاق الرحمن وویل چې دې تبا ډېر په باریک بینۍ سره کتنه کیږي، ځکه چې اوس کله مونږ سټډي کوو نو هغه قراردادونو چې کم لیګل یا قانوني حیثیت دی، نو مسله دا ده چې هغې ته انډیا مجبور نه دی. د هغه قراردادونو مقصد دا دی چې که چېرې د پاکستان او د انډیا رضا وي نو دوی د دا دواړه طرف ته کشمیر چې کم دی کې داسې ماحول پیدا کړي، داسې یو پیسفول ماحول چې دلته کې یو انډیپینډنٹ غیر جانبداره رای شماري وشي. که چېرې دی کې یو ملک هم
یا مثال مونږ کوو چې ګنې پاکستان خو هر وخت دا ویلي دي چې مونږ تیار یو او که انډیا طرف نه چې کوم مسله ده نو هغې کې دغه مسله ده چې د هغه قراردادونو مطابق انډیا مجبوره نه ده هغې باندې قانوني طور داسې څه بندیز نشته چې دوی به خامخا کوي. ډاکټر سعید وایي چې علاقايي طاقتونو په وخت او د مخلصانه کوششونو نه کولو له وجې هم د کشمیر د مسلې حل ته ځنډوالی ورکو. که موږ چېرته د ریجنل پاور کې وګورو نو چاینا ډېر غټ رول ادا کوي. چاینا د 1900 د خپل 1949 نواله تر 60 پورې دا یو نیوټرل پوزیشن باندې پروت کله چې د چاینا خپل جګړه د انډیا سره په بارډر کرایسس باندې رااله هغه په دې کې حصہ واغستله د پاکستان د لپاره خبره کوله د کشمیریانو په پوینټ اف ویو د پاکستان او سټانس سپورټ کوو داغه نه بعد اوس بیا هیڅ هم نشته اگر چې امریکای او برټش خپل ایفورټس کړی دي خو هغه میټیریالایز کړی دي نه. ډاکټر سعید زیاتوي چې کچري د نړۍ قوتونه وغواړي او هغوی د پاکستان او بھارت ترمنځ د سالیسي کردار ادا کړي نو د کشمیر د کشالې حل ممکن دی. کم چې د نړۍ ذمہوار خلک دي هغه د دې ترمنځ شي او ډېر خبرې په جمهوریت باندې دي ډېر خبرې په ډیموکراسي باندې دي ډېر خبرې رائټ ټو ووټ باندې دي ډېر خبرې سټیزن پارټیسیپیشن باندې دي. خبره دا ده چې د کشمیریانو د رائے خیال له وساتل شي هغه چې هر قسمه خبره کول غواړي هغه که هر ملک سره ځان شاملول غواړي هغه که هر طرز ژوندۍ اپناول غواړي خو زما په هل چې هغه د سټیزنز د کشمیریانو د سټیزنز رائے واغستل شي او دغه مطابق د دې فیصله وشي. د ډاکټر سعید ترڅنګ ډاکټر اشفاق الرحمن هم د یو دریمګړي کردار مهم ګڼي خو کچري د دریمګړي کردار دواړو ملکونو کې یو تقبل نوي نو بیا د پاکستان او انډیا په خپل منځ کې د کشمیر د تلپاتې مسلې حل ولټوي. کدا دوه ملکونه رضا کیږي او یو بل فریق ته یو داسې فریق چې په هغې دواړو له اعتماد حاصل وي او هغې ته دا اختیار ورکوي چې یاره د دې په منځ کې دا مسله هواره کړي نو ټیک ده او که نه کیږي نو بیا واحد دا حل دی چې دا دواړه ملکونه له اول خپلو کې کینی او بیا د دې دواړو طرفو ته چې کم کشمیري عوام دي نو د هغې رایه معلومه کړي او د هغې مطابق دا ټولې فیصلې حل کړي. صوبه وستا په جنتي خاور دا ویر زړګیا زما کشمیر زړګیا زما کشمیر زړګیا زما کشمیر زړګیا زما کشمیر زړګیا رب آزاد کا رب آزاد کا رب